الصلاة والسلام فرمایي چې کوم یو انسان په ناظره باندې قرآن مجید ختم کړي، ناظره باندې الله جل جلاله به د دې انسان مور او پلار ته قیامت ورځ باندې یو تاج ور سر کړي. تاج د باچاهانو ټوپۍ ته ویل کېږي. الله تعالی به داسې یو جنتي تاج ور سر کړي چې د هغې رڼا به د نور د رڼا نه سیوای که د انور په یو کوټه کې رابند کړي. نور ټولې دنیا ته رڼا ورکوي او د انور په یو کوټه کې رابند کړي. د دې به څومره رڼا وي؟ د دې نه به د هغه ماشوم د مور او پلار د هغه تاج رڼا سیوای چې کوم ماشوم قرآن مجید ختم کړی وي او مور او پلار ته الله تعالی دغه تاج ور سر کوي. بیا د ماشوم الله تعالی کومه درجه ورکوي؟ دا پته الله تعالی ته څومره درجه ورکوي. بیا چې کوم یو انسان، کوم یو مسلمان، کوم یو نوجوان قرآن مجید په یاد باندې زده کړي، حفظ یې وکړي، عمل پرې وکړي، نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي دا حافظ قرآن، قارئ قرآن د قیامت په ورځ باندې 10 جهنمیانو شفاعت کوي. هغه جهنمیان چې په هغه باندې جهنم